د تبلیغیانو ورونو له پړومبي نمبر کې اورېدلې نو ځکه مې حواله غور وی ما ته داسې خاص وظیفه وخیا چې زه په الله ته یادوم وی الله تعالی او تووی چې موسی لا اله الا الله وایا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تووی چې اے الله دا خور سو کوئی دا خو ارسو کوئی دا نږدې خلک ما ته ګوري کړي مسلمانانو تاسو دي شي ته ګوري موږ لا غټوله توجه برابر کړي او کنه نږدې ته غوځخ کارم مسلمانانو اخر داس مې وکم نه بوام کو خاجي یا الله تعالی موسی علیہ السلام ته وی چې اے الله دا خور سو کوئی وی الله تعالی او تو فرمایل چې موسی کدا لا اله الا الله د تل په یو طرف کې کیدی او د اسمکه اسمانونه د ازمکه او اسمانونه دا د تل په بل طرف کې کیدی نو دا لا اله الا الله به پدرنش صحیح ده دا لا اله الا الله به بسشي درنشي رونو اوس دې حدیث ته ګورم لا يبلغ احدكم ذروه الايمان تاسو کې او سړی د ایمان سوکی تر رسیدل نشي حتا يكون الناس عنده مثل الاباعر في جنب الله تر دې پوری چې سالم انسانیت سالم کائنات دا یو طرف ته دی او الله تعالی بل طرف ته دی دا سالم کائنات دی بایلی او جیتےگا تو کون جیتےگا الله جیتےگا چې ایمان دی ته ورسینو ایمان شي موسی علیہ السلام تا الله وی لا اله الا الله وایا موسی تر دې پوری چې کائنات صفر شي کائنات شي صفر شي کائنات ختم شي او صرف زپات شم نو چې یو طرف ته چابړي کې لا اله الا الله دا او بل طرف ته صفر دی نو سوق بدرنيږي لا اله الا الله وسکیږي درنيږي د دې خپل ایمان دومره ابياري پکار دا د دې خپل لا اله الا الله دومره وبدتا چول پکار دي چې د الله تعالی مقابله کې دا ټول کائنات خوا کاغه محبوبان دي خوا کاغه مبغوزان دي کاغه تا محبوب دي کستا دشمنان دي خوا کمادي طاقتونه دي عنصري طاقتونه دي مالیات دي مادیات دي مائعات دي حیوانات دي جمادات دي دا ټول چي دي نو دا صفر ښکار شي دا ختم شي او یو الله تعالی شي يكون الناس عنده مثل الابائر في جنب الله دا الله حکم یو طرف ته دی زما خواهشات بل طرف ته دي زه یو خپا هغه په خواهش باندې کدم نو بل بزد الله تعالی په دربار کې کدم بل بزد الله تعالی په دربار کې کدم یو طرف ته خواهشات دي یو طرف ته عزیز ولی دي یو طرف ته پارټای دي او ډلې دي او لیډران دي یو طرف ته خاوري دي وطنونه دي قومیات دي لسانات دي اس شی هغه د الله تعالی مقابله نشي کوله دا الله رب العزت پله چې دا الله طرف چې دی نو هغه درون شي یعنی چې کله دا ایمان کله چې کمندنو دا ایمان هغه د محبت پرنګ کې رنگ شو کله دا ایمان دې په ځای مفردا د دې ایمان تربیت وکا د دې ایمان آبیاری وکا الله تعالی فرمایلی دي والذین آمنوا اشد حبا لله والذین آمنوا اشد حبا لله
مومن خواغوی چاگه دا اللہ پمینا کی انتہائی سخت وی دیو طرف تا دا اللہ تعالی حکم دے او بل طرف تا سالم جہان دے بل طرف تا زما طبیعت دے قل ان کان آباؤکم او وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترف وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله کلچ تدا اعلان فرمایلی دی کچر تستاسو پلاران میندی ستاسو رونا خویندی ستاسو بچی ستاسو خزی ستاسو قام قبیله ستاسو ملکونا وطن ستاسو خاورا او ستاسو مالونا دولتونا کاروبارونا دی سر ستاسو مینا دا اللہ دا پیغمبر او دا اللہ او دا پیغمبر دا پارا چکم دا اقامت محنت کیگی دا غین تاسو تا دیا سیزونا محبوب شو نو بیا انتظار کوئی فتربسو حتی یاتی اللہ بی امر دا خپل ایمان چی دے نو دکی دا مقابلی طاقت پیدا کا چی دکی دا مقابلی طاقت وی دے دا خواہش مقابل کولشی دے دا ڈلی او دا پاٹے مقابل کولشی دا لا الہ الا اللہ دا اللہم چی دے نو دا لگتی رکا دا اللہ داری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو وی چوتی غلا بدستاری بیا تنا چی غمداری چی کلا دا لا الہ الا اللہ دا مضبوط یقین مضبوط ایمان دا در سر دے نبیا یک کی آواز رازہ پروا مکوا بیا تنا چی غمداری مجو از غیر حق یاری دا مخلوق نا تماو یرا مکوا کہ لا فتاح الا ہو دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ ستا مصیبتنا ختمون کے نشتا خپل تعلق چرے دے راغا اللہ تعالیٰ سر مضبوط کا پدا سی طریقہ باندی چرے اللہ رب العزت مقابلہ کی اللہ تعالیٰ سر دے تعلق دا محبت شی اللہ رب العزت سر دے تعلق دا منی شی چرے اللہ مقابلہ کی سہم رات لل کاغا ملکی قانون راتو ملکی آئین راتو دا خاور رات للا اگا لیڈر رات افسر رات اقبال اوزائی کی ویلی دی یہ مال و دولتی دنیا یہ مال و دولتی دنیا رشتہ و پیون بوتان وہم و گما لا الہ الا اللہ یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا داہ جہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بتے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم آزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلو گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزان ہو لا الہ الا اللہ دا اللہ رب العزت دا لا الہ الا اللہ چھ دا اللہ مقابلہ کی ستا سرات لل کاغذ تا یار راتو پائم خیالک راتو جنہ رات لا ستا نوکری رات لا ستا افسر راتو ستا دو کور چی کمدنو محبوبان رات لل خواغی دا اللہ رب العزت حکم تا مخیطا کی دل ستا لیڈران رات لل دو دنیا تکالیب مخیطا رات لل عرص چیزی نو ریل راہ پر خون میں کند مونے رومی ذکر گئی وینے راہ پر خون میں کند قصہ ہائی لیلا و مجنون میں کند اللہ رب العزت دا محبت چدے نو پدی کی تکلیفون برداشت کول دا دا سخکاری لکا مجنون چدے لیلا گزار برداشت کو لکا مجنون چدے لیلا گزار برداشت کو اللہ رب العزت سخت
سخت احکامات هغه به تا ته چې کوم دنو آسان وي هغه به تا ته آسان وي چې کله د الله رب العزت سره تعلق چې کوم دنو هغه د محبت شو زمونږ او ستاسو مین مسله دا ده چې مونږ صرف الله خالق منو الله تعالی رازق منو الله تعالی بادشاہ منو خو مونږ الله تعالی سره د مینې تعلق نه جوړ کړي چې الله رب العزت سره د مینې تعلق راغی او د محبت تعلق راغی او داسې شو چې ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما چې الله رب العزت او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته سالم جهان محبوب شو هغه ورته سالم جهان محبوب شو دا الله رب العزت حکم د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقہ هغه ته ټولو نه بهتر ښکاری صبغت الله ومن احسن من الله صبغه اف حکم الجاهلیت یبغون ومن احسن حکما من الله لقوم یوقنون دا الله د قانون نه بهتر قانون نشتا دا الله د رنگ نه بهتر رنگ نشتا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله الله نزل احسن الحديث الله نزل احسن الحديث فيتبعون احسن اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم چې کله محبت د الله تعالی سره راغی مینراله د الله تعالی سره او دا نور سيزونه هغه د زړونو نه رخصت شو چې کله زړه ډیران وي او کله زړه بوتخانه وي او کله زړه چې کم دنو د پیسو والا وي د دنیا والا وي هغه زړه ته د الله رب العزت محبت نه حاصلېږي اقبال یو ځای کې ویل دي چاہیے کہ خانہ دل میں چاہیے کہ خانہ دل میں کچھ جگہ خالی ہو شاید کہ آ جائے کوئی مہمان عزیز د خپل زړه باندې او خپل ایمان باندې مهنت پکار دی خپل توحید باندې مهنت پکار دی چې دا ایمان محبت شي او توحید فی عبادت سره سره توحید چې کندنو فی المعبود سره سره توحید فی المحبوب مشي چې کائنات کی حقیقی محبوب چې دی نو فقط صرف او صرف الله دی د ټولو قربانو مرکز چې دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين بلا اسلم قال اسلمت لرب العالمين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن زمنګا د مالی بدن او بدني د ټولو قربانو مرکز هغه الله تعالی دی زمنګ د مالی احکاماتو او د بدني احکاماتو مرکز هغه صرف او صرف الله تعالی دی فصل لربك وانحر اقم وجهك للدين حنيفا ځان د الله رب العزت برابر کا چې کله الله رب العزت سره تعلق د محبت راغی د مینی محبت تعلق راغی نو واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین فاصدع بما تؤمر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین بیا به زمونږ په بدن باندې د اغیارو طریقې نزلیږي بیا به زمونږ په کور کې د انګریزیانو قوانین نوي بیا به زمونږ په ملک کې د انګریز نظام نوي بیا به زمونږ په کچرای کې د
دا انګريز نظام نوي بیا به زمون په سکول کې انګريزي طرز طریقه نوي بیا به زمون اسپیټال د انګريز پرنګ باندې رنگ نوي بیا به زمون یونیورسيټي د انګريز پرنګ باندې رنگ نوي خو چې هر کله مونږ رنگ شو د الله پرنګ باندې الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه دا جذبه پیدا کا چې زه د قران نخپل ایمان غټ کما د خپل ایمان آبیاری وکم د خپل توحید آبیاری وکم خپل ایمان اسلام کم خپل اسلام احسان کم انت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله تعالی دی زمونږ د ایمانونو آبیاری په قرانو کې واخر دعوانا الحمدلله عزیزانو د مانځه ټیم دی ان شاء الله تاسو منځونه وکئ د منځونه پس ان شاء الله د حضرت مولانا عبدالحق ربانی صاحب د حضرت علامہ مولانا احمد جمشید خان ہری پوری صاحب مولانا محمد سمیع الحق پشاوری صاحب او د امیر مرکزیہ